امام ربعی رحمت الله علیه دا یو تابعی دی. دی فرمایي وی یو مجلس کې ناستو ما او ما سره مجلس کې خلک هم ناستو. وی خپل خبره ترې شروع وی او ناګانه پکې د چا بندا غیبت شروع شو. وی ما کوشش وکړ مسلم دا چې کم مجلس کې ناست او غیبت شروع شي نو پتا لازم نه چې ته ول دا ټاپک بدل کړو چې ته بل خبره پکې را میدان تکي. نو امام ربعی رحمت الله علیه فرمایي وی چې دی غیبت شروع کو نو ما پکې نور خبره را میدان تکړي او هغه غیبت هغه ټاپک می ختمول غوستل. ایدا خلکو زما خبره باندې غوګو نګره او مقه غیبت له دوام ورکو په غیبت کې لګیا دي. نو بس زه پوه شم مسله د غیبت د مجلس دادا چې اول ټاپک بدل کا غیبت ختم کا کنه ختمېږي نو بیا ته په دې غیبت کې مجلس کې کېنما غیبت کې نو بیا ته مکینا. نو امام ربعی رحمت الله علیه فرمایي وی په دغه مجلس کې غیبت نه بندې د نوزت پاسېدم بار ګرځیدم را ګرځیدم لږه شیبه بعد چې رالم نه غیبت ختم شوی سم خپل خبره ترې شروع وی. یو شیبه چې تیر شو بیا چا پسې غیبت شروع شو. وی زه بیا د مجلس نه بار وتم. وی لږه شیبه مې بار تیر کړ چې رالم نو بیا خپل خبره ترې شروع وی. وی لږ ساعت پس بیا چې غیبت شروع شو نو زه تنګ شوم چې زه به دې مار بس بار ته وځم. وی تنګ شوم نو اخر پکې کېناستم. ما وی چې زه خو څه غیبت کوم نه دوی خپل خولې ستړی کوي او ګناهونه زیاتوي نو زما پیسو یې مده بس زه خاموش ناستو ما ورسره ها نه دي میلاو کړی. وی دغه وخت کې مجلس ختم شو شپه و ناوخته او زه کور ته لاړم. وی په کور کې چې زه سملاستم شپه نیمه ورغلې د خوب وینم. وی خوب کې یو پهلوان د رنګه تور بنده مال راغی یو لویه مجمع ورسره وه او هغه مجمع کې سپراتو او په هغې څادر درستخان وغیره راخور شوی. دغه پهلوان د دغې مجمع نه دغه څادر او درستخان لرې کو. نو امام ربعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ورته وکتل په هغې کې څښا شوې غوښې پرتې وې. غوښې وې څښا شوې تورې شوې وې او د هغې نه څادر لرې کولو سره بدبویي دونه زیاته شو چې زما د اړه د خولې پورې راغې ډېر راته خراب کو. نو دغه پهلوان راته وایي چې دا غوښې مې تاله روړي دي دا به خورې. وی ما ورته وی چې زه خو مسلمان یم او دا مرداره غوښه ده. وی راته وی ته لا مسلمان دا مرداره یادې دا د خنزیر غوښې مې دله راوړي دي دا به خورې. ما ورته وی چې په مسلمان باندې حرام دي چې دی غوښې وخوري د خنزیر یا مردارې وخوري. راته وی ته ډېر ښه مسلمان یې تا چې دا غیبت کوي. ما ورته ما کونه وی اورېدلې خو دې دی او دا هم داسې ده لکه د مړ رور غوښې خوړل اغم حرام او خنزیر مردار غوښم خوړل حرام. د دې په وجه اوس عادي خوړلي اوس به دام خورې. وی ما ډېره خوله بنده کړې خو که زه شوم او که هغه شو هغه پهلوان په زور زور زما د خوله کې هغه د خنزیر د غوښو هغه تورې غوښې په زور زور راټومبلې یوې قطرې پسې بله او بلې پسې بله او تر دې چې زما خېټې ته هغه قطرې لاړې. وی دغه غوښې را باندې په زور خوړې او په دغه زور زبردستۍ کې مې سترګې غړې شوې. وی چې څنګه را ویښ شوم په خوله کې مې همغه څښا د مردارې خوند او په پوزه کې همغه څښا بدبویي وه. امام ربعی رحمت الله علیه وی کلکه توبه مې وویسته چې کوم ځای کې غیبت کېږي زه به غیبت هم نه کوم او چې کوم ځای کېږي هلته ناسته به هم نه کوم. زه به نه ویم او نه به اورم. غیبت لا کړې نه اورېدلې دی دونه سزا ده نو چې دا لا بنده غیبت وکړي چې څونه عذاب به وي. وی د دغې خوب نه پس یوې میاشت پورې مسلسل چې کله خوړل سکل به ما ته مخې ته پیش شو چې خولې ته به مې نوړی اچوله په خوله به مې سپکه او بده لګېده. هغه ګنده خوند به مې خوله کې محسوسېده. دې د وجې یوه میاشت مې سم خورا څښاک هم نه دی کړی.
نو معلومه شو چې بنده غیبت اوري دونه خطرناک عذاب به وي چې غیبت کوي چې د بس انجامي. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.